په دې خبره کې دا اتفاق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاش کې دنیا ته تشریف راوړی دی او په دې میاش کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړی دی. البته تاریخونه کې څه اختلاف شته دی د تاریخ د ماهرینو چې نبی علیہ السلام په لسم د ربیع الاول پیدا دی که په نهم د ربیع الاول پیدا دی او که په دولسم د ربیع الاول پیدا دی. عام خبره چې کوم مشهوره ده نو هغه د دولسم تاریخ ده چې 12 ربیع الاول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ ده. لیکن یو جمع غفیر د علماو او د شریعت د ماهرینو دا رائے ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نهم د ربیع الاول باندې پیدا شوی دی. او په دې خبره باندې اتفاق ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ربیع الاول کې راغلی دی. په دې وجبانه د دې میاش یو اهمیت دی او دا میاش موږ ته یو قسم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میشن او د نبی علیہ السلام کار باندې د سیرت په نوم باندې جلسې کیږي، د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پروګرامات کیږي، کانفرنسونه منعقد کیږي، خلق نعتونه وایي، نظمونه وایي او د سیرت په نوم باندې د رسول الله په یاد کې قسمه قسم پروګرامات کیږي. او بس د سیرت میاش راشي او په 12 تاریخ باندې یا په 9 تاریخ باندې یا د ربیع الاول په میاش کې خلک پروګرامات وکي او بیا ختم شي. د سید منور حسن سے یو مشهور قول تاریخی رحمت الله علیه هغه وایي چې د مسلمانانو د لپاره 12 ربیع الاول یو نه دی بلکې د مسلمانانو د لپاره دا ټول کال 12 ربیع الاول دی. که 12 تاریخ دی او که 13 تاریخ دی او که ربیع الاول دی او که ربیع ثانی دی او که رمضان دی، په دې کال کې چې 360 ورځې دي هر ورځ د مسلمانانو لپاره د 12 ربیع الاول دی. یعنی د ورځ نشته دی چې باقي کې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت پریدو نه جنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله موږ ته فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. استاسو لپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داغه په سیرت کې داغه په ژوندۍ کې داغه په انفرادي ژوند کې استاسو لپاره اسوه حسنه ده، بهترین نمونه د پیغمبر ته وګوري داغه نه به ژوند یادوي. ګور یو دا قران دی کنه، دا ساکت قران چې زمنګ سره دی موږ د تلاوت دا قران ساکت دی، خبرې نه کوي، قران د الله کلام دی. او یو قرآن ناطق دی چې هغه بولنے والا قرآن دی، هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو ناطق قرآن دی چې الله کومې خبرې موږ ته په دې قرآن کریم کې را لېږلې دي. نبی علیہ السلام دا هغې یو مجسم ظهور دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کردار نه او د خپل عمل نه موږ ته دا ثابته کړې ده چې الله څه وایي. په دې وجه باندې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شخصیت دی هغه یو مسلم شخصیت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې څه کمې څه کوتاهي نشته دی. پرون نه یو پوسټ چلیدو، وقاص خان په نوم باندې زمونږ یو مشر دی، پنډۍ اسلام آباد کې پاتې کېږي، پنجاب اسمبلی سابقه ممبرم پاتې شوی دی جماعت د طرف نه. په دې سوشل میډیا باندې یو مشهور ملحد دی اویس اقبال په نوم باندې، نو هغه په دې قرآن کریم باندې 30 سوالات کړي دي چې دا د الله کلام نه دی. 23 سوالات او هغه یو مجموعه تیار کړې ده، هغه چې دا قرآن د الله کلام نه دی او د دې کائنات خالق الله نه دی، ملحد دی، بيدین نه دی. نو زمونږ د وقاص خان صاحب ورلپ هغه ویډیو باندې کمنټس وکړل چې کته زما سره بحث کین نو زستا د 23 سوالاتو جوابات کولې شمه یو پروګرام ول موږ جوړو چې باغې ونی خبرو. نن سار 8 بجې دا غوي بحث شروع شو، ما په دې لار باندې 40-45 منټه گفتگو اوریدله. یو سوال پکې شوی دی او باقی لا روان دي، څومره وخت په دې باندې زی وقاص بهترین بحث مدلل گفتگو سره کړل، بلکې تاسو ځان نه داغه اپیشلی پیج وګورئ وقاص خان په نوم باندې او هغه واوري د ملحد گفتگو واوري او د وقاصب گفتگو تاسو واوري. زه چې کوم خبره کول غواړم هغه دا ده، یو خبره چې کوم کول غواړم هغه دا ده چې وقاص
خان صاحب چې کله د هغه سره خبره کوي نو هغه ملحد ورته یو خبره کړله. خبره دا ده وایي زه چې په دې قرآن کریم باندې دا کم 30 سوالات کوما آیا دا سوالات اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں پاکستان میں یہ سوالات کر سکتا تھا. سوالات چې زه په دې قرآن باندې کم کوم دا د پاکستان په معاشره کې دا سوالات ما کولی شو. مطلب داغه د خبرې دا ده چې په دې پاکستان کې مسلمانان دي او دا جذباتیان دي او که زه خبرې کوم او تحقیق کوم نو خلک ما وجني بیا. دا یو قسم په د اسلامي معاشره باندې دغه اعتراض دی بنیادی تور باندې چې سړی په ځان بویږي چې ګوره زه بهر ملک ته راغلی او دلته که په الله پسې خبرې کوي او که پیغمبر پسې کوي او چې په دین پسې کوي نو هلته ازادي ده. خو دا خبرې ما په پاکستان کې نشوې کولی. دا یو قسم طنز دی. دا د گفتگو نه مخکې هغه تمهید په طور باندې خبره کړله. دویمه خبره دا کړې ده چې دا تاسو د پاکستان دا مسلمانان دومره ایکسټریمست ولې انتها پسند چې تاسو د پیغمبر په باره کې یو خبر نشئ برداشت کولی. او بیا ابل پرون که ستاسو خیال په دې بلوچستان کې یو پولیس دی هغه یو کس باندې حمله کړې ده وجلی دی ځکه چې هغه پیغمبر پسې څه عجیبه خبرې کړې دي نازیبه هغه پولیس را لګېدلی دی وجلی دی. وایي ستاسو مسلمانان داسې دي چې د نبي علیه السلام په باره کې هېڅ هم نه برداشت کوئ. اګوره زه یورپ ته راغلی منو په یورپ کې چې څه وی هغه ازادي ده. اب بحث خو به هغه کوي دغه وکیل نیم په دې ځای کې چې دغه بحث تاسو ته کوم خو زه یو خبره کوم هغه دا ده زه د ملحد اویس اقبال ته وایم او دغه په شان نور ملحدینو ته وایم چې ته خو مسلمانانو له دا طعنه ورکې او دا پیغور ورکې چې دا ایکسټریمست او دا انتها پسند دی او د نبي علیه السلام په باره کې څه نشي برداشت کولی او دته که ته د جذباتي نوم ورکې او که ته ورته د لیوني نوم ورکې او که ته ورته د انتها پسند او د دهشتګرد نوم ورکې خو موږ دا خبره کوو چې ټیک د موږ جذباتیان هم یو موږ انتها پسند هم یو موږ دهشتګرد هم یو خو دا تپوس ستا نه او ستا قسمه د نور ملحدینو نه موږ کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې کله یو سړی خبره کوي نو آیا د نبی علیه السلام په ذات کې څه کوتاهي څه کمی شته او بالفرض که د نبی علیه السلام په ذات کې د نبی علیه السلام په شخصیت کې د رسول الله په دې کردار کې تاسو ته یو خبره غلط ښکاره کېږي دغه په دې ټول شخصیت کې په دې ټول ژوند کې نو تاسو ووایئ موږ ته که نه چې په دې ټول دنیا کې په دې ټول کائنات کې یو بنده دی یو مخلوق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی امام المرسلین دی خاتم الانبیاء دی چې په دنیا کې څومره رښتینی خلک راغلی دی د هغې خاتم او د هغې مهر د هغې امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دنیا د نیکانو د متقیانو د صالحانو امام دی او دغه په شان په دې ټول کائنات کې څوک نشته یو مسلم شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یعنی یو انسان من خلکو ته ښودی شو چې دا بالکل یو پرفیکټ انسان دی یو پاک انسان دی یو کامل او روغ انسان دی چې د هغې په باره کې الله موږ ته وي خالق کائنات چې د ده د ژوند نه تاسو چل یاد کوئ او ور لاړ شئ د دې اتباع وکئ د هغه په ژوند کې هم تاسو قسمه قسم غلطیانې راوباسئ اول خو دې سړي د سزا مقررول پکار دي د کائنات یو دومره پاک سړی او پاک انسان چې په هغه کې کمی او کوتاهي نشته دی او د هغه په ذات کې یو سړی خبرې راوباسي او هغه متنازع جوړوي نو هغه له څه سزا ورکول پکار دي زه دا نه یم چې انډیویجولي بهر سړی رالګي او هغه به بل سړی وجني دا خبره زه نه کول غواړم پاکستان کې عدالتونه شته پاکستان کې عدالتونه شته د توهین رسالت مجرم دی د ختم نبوت چیرته د دې د ختم نبوت په دې صادر کې نقبزنی کوي او په دې کې سوري راوباسي او داسې ګستاخ د رسول او ګستاخ د انبیا او ګستاخ د صحابه او ګستاخ د خالق کائنات نو ګدا چیرته راشي نو پکار دی چې موږ د پاکستان عدالتونو در هغه کې سویسو دلته عدالتونه دي سپریم کورټ دی های کورټ دی دارالقضا ده سیول کورټ دی سیشن کورټ دی او بل طرف ته دا خبر هم ده چې زمونږ د مسلمانان بیا وایي زمونږ د پاکستان په دې عدالتونو باندې اعتماد نشته وایو داسې که نه وایو یاره ځکه ما د قانون په لاس کې واغستو چې د پاکستان په عدالت باندې زما اعتماد نشته په سپریم کورټ باندې او په های کورټ باندې او په سیول کورټ او په سیشن کورټ باندې زما اعتماد نشته نو په دې وجه باندې ما قانون په لاس کې راواغستو نو ما دا سړی ما مړ کو ما مردار کو نو صاحب ستا نه تپوس کومه چې په دې ستا اعتماد نشته نو اول د دې د بدلولو غم پکار دی که نه اوس دا خبره موږ د چا په ذهن کې کېننوله چې دا ټوله دنیا به پرېږدو د خپل وطن پاکستان به راوالو که نه د 47 نه د 2024 پورې اویا کاله شپږ اویا کاله وشول او دغه د انګریز په طرز باندې دا زموږ عدالتي نظام روان دی نو ولې تاسو دا سوچ نه کوئ چې دا بدلول غواړي دا به څوک بدلوي دې سیاسي خلکو نو ستاسو تمه ده چې دا به بدل کېدله نشي کېدی داسې د شګو پړی به اسمان ته ورغړي خو دا خلک به په دې وطن کې دا عدالتي نظام بدل نه کړي کله به د یو
و مشر راضي کله به بل راضي کله به یو صدري کله به بل وزیر اعظمي دا نظام به بدلی د قرآني نظام قرآني انقلاب به دا نظام بدلی دا غي د فارمون تیار نه یو سره په دیو جبانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مونږ وایو چې مسلمانان زکه جذباتيان کیږي مسلمانان زکه په اشتعال کې راځي چې په دې پیغمبر کې څه کمه کوتاهی نشته دی دا د دې بار ربیع الاول او د دې نو ربیع الاول د دې میاش دا پیغام دی بنیادی تور باندې چې ما ته په دې خبر باندې ځان پویو کو چې دا واحد شخصیت دی په ټوله دنیا کې دا په ژوند کې څه کمه کوتاهی نشته دی دا سه پیغمبر ما ته امتیان دې پیغمبر ما ته امتیان د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمون سره دومره لوی احسانات دي واقعا معراج کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت او جهنم ته تللو په دې اسمانونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مختلفو انبیاء سره ملاقاتونه شوه نو پشپغم اسمان کې د بخاری د مسلم روایت د حدیث ته چې نبی علیہ السلام کله برتلو نو پاول اسمان کې وې زما ملاقات د آدم علیہ السلام سره وشو سلام کلام وشو بیا دویم اسمان ته وختلو الته د حضرت یحیی علیہ السلام او د حضرت عیسی علیہ السلام سره ترور بچو دغه زما ملاقات وشو بیا دریم اسمان کې یوسف علیہ السلام ناسو پس لورم کې بیا ادریس علیہ السلام او پنځم کې هارون علیہ السلام او شپږم کې موسی علیہ السلام او وم کې ابراهیم علیہ السلام او چې د شپږم اسمان ته کله ورلو جبرئیل علیہ السلام دروازه د اسمان وټکولا ولمن سوکي ول جبرئیل ولمن معك سوک د سره دی ول محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله را سره دی نو برن आवाज وشو چې په دغه څه پیغام تل دی الله را غوښتل دی که په خپل راغلی دی وینا نه الله را غوښتل دی دروازه وته کولاو کړه و چې کله موږ برو خو د موسی علیہ السلام ناسو زه خپل ورلم سلام ورته وکړو سلام جواب یې راکو خبر یې ترې وشولې بل داغه نورستو بیا امام موسی علیہ السلام ته ویل چې من زبرا نبی علیہ السلام فرمای فلما جاوزتو کله چې د موسی علیہ السلام نظر سلک اخوالاړه فبکا موسی علیہ السلام په جړا شو ویل ما جبرئیل ته ویل چې جبرئیل د موسی علیہ السلام په جړا راځو ورته ته پوسټ کو چې ولې په جړا باندې شولې علم چې کله راستانه شو ما ته تاسو کو چې ما یو کی کیا موسی ولې دی وجړل څه شو وجړولې وګوره د نبی علیہ السلام سره پر رحمت دی کنه ویل ما ته موسی علیہ السلام بلکې دا تاسو جبرئیل علیہ السلام کو نو موسی علیہ السلام جبرئیل ته ویلو علیه السلام ته چې زه په دې باندې جاړم چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر زمانه ورستو پیغمبر شوی دی زمانه ورستو پیغمبر شوی دی خود د امتیان به زما د امتیانو نه مخکې جنت ته ځي د امتیان به زمانه مخکې جنت ته ځي نور څه وایي تاسو دا پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم د دې پیغمبر په وجه باندې د دې پیغمبر په توفیل باندې د دې پیغمبر په سبب باندې هغه دې زمون امت الله فضیلت ورک الله ورته کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو غره امت د خلکو د فائدې لپاره ایستلی شوی دا ډېر عجیب واقع ده بلکې کله چې بیا بر لاړم او سدرۃ المنتهى نه بر لاړم او جنت ولیدو جهنم ولیدو واپس کله راتلم واپس د موسی علیہ السلام خپل بیا راغلم کله چې رالم نو ما د ویل چې څنګه چلې بر تلې مې ویلا الله سره ملاقات شو او شو نو الله رب العالمین خود سے ذات د سوګ چې خپل لاړ شنو تحفه ول ورکی دا پکار د چې څوک د چا خپل راشي نو تحفه دی ول ورکی نو تحفه سرو سپینو دنه وي یو بالپین دی ول ورکی کنه یو کتاب دی ول ورکی خو تحفه دی ول ورکی د تحفه ډېر وی فضیلت ډېر وی برکات دي سره مینه زیاتېږي محبت زیاتېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیہ السلام چې الله تعالی تحفه درکړل ویل او تحفه لرا کړلی یو نو ډېر تحفه لرا کړلی کمی تحفه دي نو پاغه تحفه کې یو تحفه دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین زما امتیانو ته غټ ګناهونه معاف کړل الله رب العالمین ما ته ویلو چې تاسو امتیان کوم غټ ګناهونه کوي نو دا و تمام معاف کړل څه مطلب دا و تمام معاف کړل دوه مطلب دي دوه معنی یو مطلب دا دی چې څومره غټو نه غټو ګناه وکي د ټول غټو نه غټو ګناه وکړل وراره او الله ته ودرته یا الله غلطی مې وکړه یا خالق کمزور یم شیطان ربانی مسلط شو نفس نه مجبور شوم الله ته می خالق الله زه خو کمزور یم الله غلطی را نشوي دا زما ستاسو محبت ته ستاسو مینه ده شیطان دوک کړل ما نفس او خو ولما نو الله رب العالمین فرمایي دا زما کوم ودی باندې دشمنی وسره نه کومه بغض وسره نه کومه مخکې به چې کله یو کس ګناه وکړل پیغمبر ته به ویل چې الله ته وایا چې الله ما ته ګناه معاف کړي او اوس د رسول الله امتی چې په مسله باندې الله ته ودرېږي وی الله تعالی ما ته ګناه معاف کړي الله دې ستر معاف کړي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یې منګه دا خیګړه د الله زمون سره ده کړه
او دویم نمبر مطلب ادا دی چې بالفرض یو ګناهګار نه ګناهګار انسان د ایمان سره لال شي د الله تعالی ایمان اشتره د الله تعالی لاړو ګناهونه کړی دي غټ ګناهونه کړی دي د توبې توفیق ته نه ملاو شوی د الله تعالی لاړو د قران کریم کې الله فرمایي یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء وسم د الله خو خدا ان دا ضروری نه ده چې اوسړی ګناهګار د نو خامخه به جهنم ته ځي دا ضروری نه ده چې سودخور به خامخه جهنم ته ځي زناکار به خامخه جهنم ته ځي غل به خامخه جهنم ته ځي یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء د الله خو خدا شاید چې الله تعالی سره د ګنا نه د سړی جنت ته بوزي نور موږ څه غواړو د الله رب العالمین دې پیغمبر زما او سس دومره احسانات دي اوس دې پیغمبر ته څوک کنزل کیدا به څوک څنګه برداشت یعنی د دې پیغمبر خو د ټول کائنات سره او د ټول مخلوق سره د ټول انسانیت سره دومره زیاتې ښېګړې دي په دې وجبانه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اوسو اشعار ویلي دي ډېر عجیب اشعار دی وایي اوري غوي لنا شمس وللافاق شمس لنا شمس وللافاق شمس وشمسي خير من شمس السماء وي زمون په کور کې انور دی ځان لنور دی زمون د کور زمون په کور کې راکېږي او د ټول کائنات ځان له یو نور دی لنا شمس وللافاق شمس وشمسي خير من شمس السماء زما د انور دا د کائنات د انور نډیر زیات خسته دی نبی علیہ السلام یاد دی یا دلیل وي زکا فان الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء زکا د کائنات د انور سبا رڼا راختلی نو دا راوخیږي کله چې نور راخیږي نو سپینه رڼای داغه نه پس نور راخیږي رڼا لګیدلی تیرې نه ختمي پرڼا کې ورست نور راخیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې شمسي طالع بعد العشاء زمان ور د ماسودن نفس نو وخت راخیږي پته کو تور تیرو کې راخیږي یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خدا مطلب دی چې نبی علیہ السلام زما کمرې ته ماسودن راځي دویم مقصد دا دی چې رسول الله د رسول الله داسې پیغمبر دی چې داغه تعلیمات پته کو تور تیر کې خلق لرنا ور کوي ظلم په دې ظلمتونو کې او دارنګي په تعصباتو کې او په حسدونو کې او په زیاتو کې او په تکلیفونو کې او په جهالتونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ژوند او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا راتلل دا د الله تر طرف نه سره پر رحمت دی زګه شاعر وی چې کی محمد سے وفاتوں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم دے رہے کہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وفا وکړه او دا ټول هر څه بیا ستاري یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم دے رہے دا دنیا لا څه شی دی له قلم بیا ستاري له قلم مستاری خو تخپل دسه وګه چې ځان د الله او د الله رسول تابعدار جوړ کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره حقيقي مانو کې څه وګه عشق سره وګه محبت سره وګه ځان غلام جوړ کا من ال د نبی علیہ السلام په ذات باندې اعتراض کو چې من ځان د رسول الله غلامان نه دي جوړ کړی د رسول الله غلامان به ځان جوړو چې من ځان ته غلامان وای من آزاد نه یو من د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت پړې زما واست په مری کې پروت دی د رسول الله د اتباع پړې به ما ته خپل مری ته اچون ال به ما ته بیا سيومت یادي چې من د خپل خودي من د نبی علیہ السلام د تعلیمات او تابع جوړو هغه شاعر چې وای چې خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے د خپل خودي دبر اوچته کا خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے چې ستاره تقدیر نمخ کې به الله ستانه تفوس کوي چې بتا تیری رضا کیا ہے تغواړه چې ستاره رضا سره چې دغه مطابق تعالی تقدیر جوړ کړم حدیث کې مسلم کې راغلی پرونه مو ویلو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي زما ترو انس بن نضر رضی الله عنه انس بن نضر بلاغه خور و زما ترور د انس بن نضر خور وا ولاغه یو ورځ په گاون کې دی وی خزه سره جنگ وکړو يهوديه خزه و داغه سره چې جنگ وکړو نو کانه راواغستو هغه يهودي خزه چې واغې له دغه خونه مات کړل په کاني ولولو خزه وا د خو غوسم ډیره غوسي خله ولا والیا نو غاخونه ولا مات کړی هغه زنانه رااله له نبی علیہ السلام ته ویلو چې تاسو دا مسلمانه ده او زما غاخونه په کمر باندې والدي او زما غاخونه مات کړی دي فیصله رااله وکا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قرآن تابع دی او قرآن کریم کې خدا قانون چې اسن بسن چې چاله د غاخ مات کوستانه بغاخ ماتيږي دا خدای الله فیصله ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس راوخته انس بن نضر بن دراش استاد خور خو پر دې خزل غاخونه مات کړی دي نو د الله رسول فیصله صدا نو نبی علیہ السلام وتول چې کتاب الله القصاص یا انس د الله په کتاب کې قصاص دی نه خور دی راواله چې غاخونه علماء دغه قصاص به دی علماء په اسلام کې خدا نشته خپل دار پر دی غاخونه علماء
اوس انس بن نضر دومره عظیم سړی دی. انس بن نضر رضی د خولې نه یو ډېره تیزه خبره ووتله، ډېره عجیبه خبره. قسم یې وکړو چې والذي بعثك بالحق، نبی علیہ السلام ته وی والذي بعثك بالحق، زما دی پاغي الله باندې قسمی چې دې د حق سره لګلې، لا تکسروا ثنیتها، زما د خور غاښ ته څوک برم نشي کېدلی، زما د خور غاښ څوک نشي ماتولی. یعنی ستا په رب دې زما قسمی چې زما د خور غاښ څوک نشي ماتولی. نو خبرې چا ته وکړه؟ نبی علیہ السلام ته وکړه. ولې رسول الله د انس بن نضر نه ریدو سو کمزورې وته چیرته. دا خو ډېر غټ جرأت دی انس بن نضر وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قسم دمکی او چیلنج ورکوي چې ځکه قصاص په نبی علیہ السلام علی غاښ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته چاته فیصله کوي چې غاښ ولا مات کا، او انس بن نضر ورته چې زما د تر خور غاښ ورسو کو نشي ماتولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران دی چې یو طرف ته ملګری دی او دومره عظیم سړی دی، جنتی صحابي دی، او دا خور هم صحابیه ده. او انس رضی الله عنه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کله خدمت کړی دی، کوم چې وراره دی. او دا انس بن مالک چې کوم مور ده ام سلیم، هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضعی ترور ده بیرته، دا یو قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته خپلوان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاهره خبر د پزړه باندې بیست تیرېدل. په دې دوران کې د نبی علیہ السلام د استقراب او د خفګان چې کله د ښځو وکړو د یهودیانو، ویل چې ابو القاسم بس ټیک د قصاص تنالو او ورته وایي چې موږ له دیت راکې دیت د دې یو غاښ. تاسو ته په اسلام کې دا پته را چې څوک چاله یو غاښ مات کی نو د هغې به ورله لس اوښان به وله ورکوي، لس اوښان. ته پنځه اوښان دي، زه خطا کېږم یا 5 دي یا 10 دي، انشاءالله بلې جمعه کې به وي که زه خطا شوی وم، یا 5 دي یا 10 اوښان یا د دې مطابق قیمت و. دا چې چاله غاښ مات کړو نو دا به دومره ګورې خطرناک دی، انسان دونه قیمتي دی. سوچ کوئ یو غاښ یو اوښ نن سبا په 10 لکه نه میلاویږي، نو که 5 اوښان شي نو د یو غاښ قیمت 50 لکه روپۍ شو. او بالفرض که چېرته دا 10 اوښان نو بیا 1 کروڑ روپۍ قیمت د یو غاښ دی. او موږ ته انسان اړو انسان نه ښکاره کېږي. دا که هر څوک دی که دا قتلونه کوي، دا چې د چا پته نه لګي چې دا چا مړ کو، دا کار د چا دپاره موږ کوو. دا باجوړ کې تاسو وکتل هغه غریبانان کسانو ولنټیرز او هغوی لګیاو ډیوټي کول او پته ونه لګېدله چا ووژل. دا په وزیرستان کې قتلونه کېږي، دا په باجوړ کې قتلونه کېږي، دا په میدان کې هغه علما چا ووژل. دا موږ دا مسلمانان په یو بل باندې څنګه ټوپک راوچت کو، سړی ډز وولو، معمولی خبره نشو برداشت کولی او درز دا سړی موږ ولو. لږ سوچ پکار دی، انسان ډېر قیمتي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخندل، ویل ان لله عبادا، د الله په بندگانو کې داسې بندگان شته لو اقسم علی الله لابره، که د الله په نوم باندې قسم وکړي که نو بیا به هم الله بری کړي. ګوره انس بن نضر د الله په نوم باندې قسم وکړو الله تعالی بری کو. دې ته وایي خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ته غواړه چې ته څه غواړې؟ انس بن نضر د رضا مطابق دغه د سوچ مطابق الله په صلی الله پیغمبر اسلام په لاس باندې وکړه. او بیا انس بن مالک فرمایي عام سړی ګورې نه وخا په جنگ بدر کې نه و. انس بن نضر په جنگ بدر کې نه شامل شوی، ځکه د جنگ بدر داسې حادثات تور باندې راغلی او نبی علیہ السلام مدینه کې وو. چا ویل چې قافله راغلی د ابو سفیان په قیادت کې، نبی علیہ السلام چې کوم خلک پاغټین کې پراهمو ویل چې څه پسی چې کله لارې ته لاړل نو ابو جهل را روان دی. نبی علیہ السلام ورته ویل څنګه چلې جنگ کوي که قافله پسې ورځي؟ اتفاق مشوره وشوله ویل زو جنگ کوو. نو په دې وخت کې چې څوک اویلیبل خلک دی او کم فراهم خلک دی هغوی جنگ له تللی دی. نو انس بن نضر په دې جنگ کې نو شامل. ویل کله چې ماښام راغی ویل چې ډېر غټ افسوس ارمان چې په دې جنگ کې زه وی ویلو چې غبت عن اول قتال، د اول جنگ نه غایب وما، خو که چېرته بل جنگ راغی نو لیرین الله ما اصنع، الله به وویني چې زه څه مړانه کومه، زه به الله ته ښیم چې الله ستا په دین څنګه ځان قربانومه. دا انس بن نضر ویلو، زه به ځان هلته رسوم. انس بن مالک فرمایي چې کله کال د احد غزا وه، کال د احد غزا وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله میدان جنگ ته احد میدان ته کله خلک کوز کړل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 کسان هلته کېنولي ویل تاسو باندې راکوزېږي. د هغوی نه غلطي وشول او راکوز شول. چې راکوز شول نو خالد بن ولید په هغه کې مسلمان شوی نه و، په هغه طرف باندې راغی او چې راغی په دې مسلمانانو هغه ځای خو ختم دی، 10 کسانو هغې شهیدان کړل او راکوز شول د میدان ته. مسلمانانو نه 70 کسانو وژل شهیدان یې کړل. ډېر لوی صحابه کرام په دې کې شهیدان شو. مصعب ابن عمر پکې شهید شو، د رسول الله تر حضرت حمزه پکې شهید شو. سترګې ته خلکو ایستلې وې، شونډې ته خلکو پرې کړې وې، غاښونه یې وله مات کړي وو، ډېر غټه مسلې وله کړې وه. وایي انس بن نضر ډېر په غوسه کې و. اول راغی ویل چې اللهم انی اعتذر، الله زما د مسلمانانو چې کومه غلطي وکړه د هغې ته عذر بیانوم، غلطي دې وشوله.
هو ابرأ الیک مما صنع هؤلاء د کوم مشرکانو چې دا کوم بدمعشي کړ د پیغمبر په سره غلي دي دې نه بیزار یم او ول منډه کړی تور راواغسلو منډه یعنی ګور یو طرف ته دشمن دی 1000 کسان دي او په دې 1000 کسانو پسې انس بن نضر ور منډه کړی چې منډه والا خلک حیران دي چې الته څوک ورتلی شي دا خو د زمری خلواز کړی د هغه خلیل سړی ځان ور رسي دا د هو د غرته ور منډه والے نو سعد ابن معاذ لمخ لورغه ورته وی چرته روانه نو انس بن نضر تو یا سعد الجنه جنت روانه ما جنت روانه الجنه جنت روانه انس بن نضر وی او بیا ورته وی چې والله انی لاجد ريح الجنه من دون احد بالله می دي قسمی د دې غر درمانی د جنت بیر روان دي دلته ورزما انس بن نضر وی د دې غر نه په ما باندې د جنت بوی روان دي بوی بیر باندې جنت راځي الته زما هور دي زما غلمان دي زما زید بس ورزم دي جنت لا دې ایمان ویلېږي ا دې کنه د الله په نوم قسم کو الله بری کړو ویل بس بیا زمنګ دسترګو نه پناش ویل بیا مالی دل نه ده او بیا نبی علیہ السلام ته وی سعد ابن معاذ الله رسوله انس چې سکول هغه من کې چانه شو کوله داس یو کوتره شروع کړلا او په هر یو کس باندې به گزار کوو ویل دا عمل په من کې بل چانه شو کوله کله چې جنگ ختم شو او بیا الله رب العالمین مسلمانان ل بیا غلبه ورکړه چې جنگ کله ختم شو په دې دوران کې یو بوټي پرته ده نه سترګشتا نه خلشتا نه مخشتا نه لاسونشتا داسې یو غوخه پرته ده خلک اړه راړه چې دا سوق دی پته نه لګي چې دا سره سوق دی سعد ابن معاذ وی دا مسلمانان نارینه راغلل زنانه راللی او پته نه لګي چې دا سره سوق دی په دې کې د انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ هغه خور رالاله هغه خور د چا په باره کې چې ویلو چې والله لا تکسر ثنیتها او چې کله رالاله نو دا بندونه وکتل ورته ویل دا زما د ورور د لاسو بندونه دي زه د خپل ورور بندونه د ګوتو پیژنم د دې زینا د دې بندونو نه هغه خپل ورور پیژاند ویل دا زما ورور د انس بن نضر زه هو دی د جنت بوی پورغلیو او هغه جنت ته ورسېد عزتمندو په دې بنیاد باندې دا د ربیع الاول د میاش من عام طور باندې بس دغه ناتونه او نظمونه او مقابله خبره ده چې د ربیع الاول په میاش کې سړی نات کمپټیشن وکي په دې سکولونو کې په دې کالجونو کې دا ناتونه ویل کېږي اول ورځې تیمرګری په دې ډي سي اپس کې د نات کمپټیشن وشو ناتونه مقابله وشولا د تلاوت مقابله وشولا ډېر خبره ده ډېر خبره ده چې د نات مقابله وشولا او د تلاوت مقابله وشولا زما د مدرسې ماشومې به کې دویم پوزیشن اغسته لري زما ماشوم ته لیوالتا دویم پوزیشن به کې واغستو خو زه دا وایم چې دا ناتونه ویلو په دې باندې چاله 50000 انعام ورکول او دویم لږ کې 35000 انعامات ورکول دا خبره ده خدای د سیرت پیغام نه دی چې څوک راغی ناته وګټو او 50000 او 1 لک انعام واغستو دا د سیرت پیغام دی د سیرت پیغام دا دی چې دا حکومت یو ماشومه له 50000 او 1 لک انعام ورکي د دې په ځای باندې د سیرت پیغام دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ژوند دی نو هغه په دې وطن کې نافذ کول پکار دي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نظام داو چې معیشت کې بسود نه وي په دې وطن د سود ختمول پکار دي دا د سیرت پیغام دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت داو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه پر ریاست کې رشوت نه چلیدو رشوت ختمول پکار دي په ریاست کې کرپشن نه او کرپشن ختمول پکار دي په ریاست کې دروغ نه چلیدل دروغ پر خودل پکار دي دا د سیرت پیغام دی بنیادی طور باندې د سیرت النبی د جلسه د سیرت النبی د 12 ربیع الاول د محافلو او زمنګ د سیرت کانفرنسونو چې کم پیغام دی غدا ده چې کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے دا د سیرت پیغام دی چې موږ د رسول الله جون سیرت او صورت بد قسمتی دا د زمنګ هندستان دا کلچرم بدل لې هندستان او زمنګ د پاکستان بیا د پښتنو ځان خپل روایت دی موږ دین هغه څه توایو چې زسته دین ویما ان زه به دین هغه ته ویم چې ما کم دین زده کړی دی زما استاد کم دین زده کړی دی چې بل څوک کم دین خې زم نه دا غلط دی او زما دی استاد او ما چې کم زده کړی دا ټیک دی من هغه ست ترجیحات او کې چې ولې دي چې هغه ترجیحات نه دي منګه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم چې کله میاش راشي من ټول ناتخوانان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زلفو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو د رسول الله د بدن مبارک داغي صفاتونه کو ناتخوانیم دا ټوله دا ناتخوانی ده کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلف استا ذل بد واللیل اذا سجا سرا ټیک خبره ده او د رسول الله د زلف صفاتونه یوازې کوم منګه د نبی علیہ السلام د سترګو صفاتونه کو یعنی زمون ټول دعوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صورت نه داویږي چې ګیره دا او ټوپۍ دا او رمیال دی او پټکې دی
او مسواک دی او تسبیح دی او پلار باندې خې طرف ته تللی جمعه ته خېخ پنه نه باسلی او ډوډۍ په خې لاس باندې خوړل دی او د خېخ په مخې نه خوړل دی یقینا دا سیرت دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا 23 سال ژوند ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت وای 23 سال ژوند نبی علیہ السلام ته چکلا نبوت میلاو شو په اقرا باندې اقرا بسم ربک الذی خلق د الف ته د حمزه نه سیرت شروع شو اقرا اولنه لفظ دا د حمزه دی د دې نه سیرت شروع شو او کله ختم شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فيو الف شروع شو بل الف باندې ختم شو په دغه صورت باندې سیرت سر ته رسیدلې ده 114 سورتونه 30 سپاری کلام دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت ده دا ټول زده کول غواړي یوازې د میاشت سیرت نه ده وایو بصیرت بم بیانو د نبی علیہ السلام صورت به بیانو د رسول الله غزوات د نبی علیہ السلام اخلاق رسول الله کردار دا ټول به موږ بیانو او بنیادی طور باندې موږ چې دا کوم تقسیم کړی دی چې بس دا په بار تاریخ باندې با خپل جنکول او خپل ماشومان لبس دا قسمه قسم پټکی بول شنشنو او قسمه قسم وټړو چې دا بار تاریخ دی او دا قوم قمیدی او دا قسمه قسم پری په جمعات کې موږ راځوړن کو تاسو ګورئ زمونږ د علاقې شکر دی د دې قسمه سيزونه نه پاک دي او پنجاب ته چور شي نن سبا د جمعات او د ناوې د کمرې پته به تاسو ته معلومه کې دا جمعات او د ناوې کمره ده دا سیده جمعاتونه سه جاو کړی وي سرکار کی آمد مرحبا او سلطان کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا بولو مرحبا دا سوئی پیغمبر راغے او سرکار راغے او سلطان راغے پیغمبر راغے او پردو کی جھکاؤ پل کے او حضور آ گئے ہیں دا قسمناتو نے ویلے کی گی حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یو خو پکې د شرک هغه بوی مرادي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاضر ناظر وي او په دې باندې आवाज نه کیږي چې نبی علیہ السلام راغی او پاسه گئی او بزان او وجد په سړی باندې راشي په جمعات کې پړیږي او هغه طرف ته ځي هغه طرف ته ځي او دا یو ماحول جوړ شوی د دې سیرت نه ویل کی د نبی علیہ السلام جون قتل او داغي مطابق جون تر ول خپل خلوت خپل جلت خپل انفرادي جون او خپل اجتماعي جون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراوړل شوی دین او دراوړل شو د خودل شو طریقو مطابق جوړول د سیرت ویل کیږي الله دې موږ د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین